السلام علیکم زما خوږو مسلمانانو ورونو او بالخصوص هغه ورونه چې هغه مو سره په هر یو کې ښېګړې کې تعاون او مرسته کوي. نن مو یوې واړې ماشومې سره روان یو، د هغه نوم بیبي حاجره دی او د سنټرل کوروم اوسېدونکې دی. دا ماشومه بیبي حاجره په هرې حوالې سره د امداد مستحقه دی. اول دا چې دا یوه یتیمه دی، د والد صاحب وفات دی او مو اورېدلي دي هم دي چې دې یتیمې ماشومې دواړه لاسونه هم کاټ دي، یعنې دې دواړه لاسونه هم نشته دي. او د دې یو بل ورور دی، هغه هم د دې همزولی دی. اورېدلي مې چې دې د ګټنې د آمدني ذریعه چې کومه دی هغه یې د والده چې کومه دی کوم کور دی هغه مشین ته وایي. و هغه مشین هم داسې کنډیشن کې دی چې هغه ډېر مخکینی او د زړوالي وجې نه په تېودنې کې د دې مور ته ډېر تکلیف محسوسېږي. موږ خپله برخه خپلو ملګریو کوشش کوو هغه سره څو میلاویږو او هغه سره موږ چې کوم واس مطابق تعاون کوو. مزید هغه ته څه ضرورت انشاءالله هغه دپاره به الله نه هم غواړو او موږ پخپله به هم منډه کوو. خوشحاله آباد اوسئ او خدای دې وکړي چې تاسو موږ سره در سفر کې پوره شریک کړي. السلام علیکم زما خوږو مسلمانانو ورونو او بالخصوص هغه ورونه هغه مو سره د یتیمانو د معذورو د کونډو د مستحقو خلکو دپاره همیشه دپاره مو سره تعاون او مرسته کوي. مو په بوی کې یوه داسې ماشومه دی هغه نوم حاجره دی. حاجره یوه غریب خاندان سره پلار سوری هم نه لري، پلار چې کوم شفقت لاسونه دی هغه هم نه لري او
او داسې همزولي ورونه هم نه لري چې هغه حجرې دپاره د روزګار د حجرې د ژوند ښه کوونې دپاره هغو سره څه پیسې وي. حجره که یو خوا پلار هم نه لري، همزولي ورونه هم نه لري، حجره بل طرف ته دوه لسونه هم نه لري. د حجرې به تاسو ته پاتې د حجرې دواړه لسونه نشته وي. دا په دغو لسونو باوجود د نشتوالي باوجود حجره خپله ټیکاله هم په پښو خوري او په دغو پښو باندې دا اوبه هم څکي، چای هم څکي او په دغو پښو باندې حجره خپلې مور سره تعاون هم کوي، خپلې مور سره په کار کې لاس هم شیر کوي. حجره خپلې مور سره په کار کې چې کله هم د دې مور جامو ګنډنې مشین کوي، نو حجره په همدغې پښو باندې هغه خپلې مور سره جامو مشین هم تویدي. زه اکثره هغو مسلمانانو ورونو ته د حجرې په شانتې به زموږ په علاقې کې څومره کیسونه وي، د حجرې په شانتې به زموږ په علاقې کې زموږ په چڼ ګاونډ کې څومره واړه ماشومان وي د موالي سره سره هغه به ډېره بېسهاره وي. د حاجي صاحب د خولې مو واورېدلو چې سره 5 یا 4 کاله کېږي چې دې والد صاحب وفات شوی او موږ اوس دلته راغلي وو چې د دې حوالې سره دې کوم ورونه دي او حجره څه کومه دی که چېرې دو مو سره خوښه که د دو د روان مستقبل ښکلي کوونې دپاره وایي دو په مستقبل کې د یو ښه ځوان به حیثیت راوچتونې دپاره د دې که ورونه یي او که حجره یي دوی ته یو ښه ښکلي سبق تعلیم ورکونې دپاره انشاءالله موږ به اراده لرو چې دا مو یو ښه نفس سکول کې داخله ورته وکړو. د دې چې څومره ډاکومنټیشن دي او ته تیار کو لیګل چې دې کوم ډاکومنټیشن دی او بیا دې ته په دې سیستمونو کې داخله وکړو چې هغه سره دا د خپلې مور دپاره هم بوج نه وي، خپل ورونو دپاره هم بوج نه وي او سره ورسره د معاشرې دپاره او د خلکو دپاره بوج نه وي بلکې یو مثال وي او یو رهنما او یو ژوندی مثال وي، ژوندي او خوشحاله. تاسو ولیدله ته حجره بیبي خپله باندې چای څکي او څومره هغه طریقې سره دی چای څکي. د حجرې بیبي چې تاسو مزګیر نه یې وکړو د حجرې بیبي دغه لاس بلکل نشته دی او د حجرې بیبي دغه لاس کې صرف اړې غنتې ګوته غنتې دی چې موبایل ما وره بس صرف دغه ګوتو باندې دا ټول دا چای ما ټیکاله د دوی هر څه